शोर मत कोई सर एक मिनट मैं नहीं बैठूंगा गली से ही खामोश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद दे कुरमपार इंतहाई गैरती पश्तनो अस्सलाम वालेकुम जोर खान ये खुली खबरें उकड़े जो खबरें दी मैं तफसील से तास्ता मुख्तकहूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 की हुकूमत रहा गया और 2022 की हुकूमत खत्म से तो पता था सदैयो सिर्फ सही फायदा में नजर जंदे खिस्ते और पीटीआई जम्मू 18 में हम पीटीआई था जोर खान था और इशफाक खान था माँ वोट घोषता वो दखली तम रख दे वो जो फायदा में न वजंदे खिस्ते बिया खान सर ज्यादा बोस पीटीआई सर ज़लम बोस हुकूमत मार्च खत्म सर और बिया हुकूमत खत्मेदा सरा यो जनावर तो भी शुरू कर ना निवल टकावल न द शुद्ध तमीज वो न द कोर तकदुस तमीज वो न लीडर ने मैंने न सेनेटर हर यो चकम दा डबावल वो वाल वो बीजा तकवल वो अदा यो निम काल मुझे पाकिस्तान से यो बरमंड नच मुवली दे ज़ल्म और द जबर तासुचेनो करना आओ डेर डेर खलक चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेर फायदे खींचते हुए जो वज़ीर-ए-आला पाता हो जो गवर्नर पाता हो जो वज़ीरान पाता हो और डेर डेर घट नामुने वो खल को गणल के दा लीडरान दी नो चेतवा चापेड़ बे वर्कवले ला बे यो कारखाना और तबंद बोला या बे दम कई वर्कवले चाहते वीडियो ज्ञान चेसले चाहते कारोबारू नो बंदेश दम कई वर्कड़े उलन नदा चेदा से खल कर कोटसलन लकचे दगबीर डक बूटी ता काने उरूले दा बेरे ठकाऊ की यरवाचिर बियादिया न बादा पुलिस अदालत इंतजामिया एफआईए एजेंसिया ने दा टोल पगड़ असलल आओ दा कौम दे पाकिस्तानियानो पसे चुका या डंडर वाखिस्ता आओ बिया अग जान तकड़ा गाना चकम खपल सर बचकाओ और दास यो डर पैदास चेदा पीटीआई झंडा या पीटीआई नाम खिस्तल यो कुपर गानस नो खान जो वकील कने हो मई 2022 से नो दा सख्ती तासो खुडीरी टीवी या मोबाइल लीधली थी मां दे खान 9 मई गिरफ्तारी नवाला दा टोल जबर ज़ल्म बला दी पीटीआई लीडरान सर चे सलादा पखबल उस्तर को मिली दलादा या जेकला ना के सुनो सरा ना पार्टी ची गवलो तहरीक में शुरू क नो बिया
نقصانونه شروع سول وای چې وشان ساتي دروازې به کلاو ساتي نو ما خپلوانو ډېر منې کړم چې دا په ډېر په لیونتوب ور روانې هر یو ورته مشر جوړېده خو ما ذهن دا نه منله چې زه ځان ته پښتون هم ووایم او زه د رښتیا یا د حق یا د مظلوم ملګرتیا پرېږده له ډار له وجې نه نو بیا یوه ورځ کېناستله بچي مې بار بوتلل دوبۍ ته مې شفټ کړل او ما وی چې زیات نه زیات غټ ظلم چې ما سره کېدی سي دا کور ډنګول دا پرچې دا نیول دا اغوا کول لکه دا نن زه تاسو ته وایم چې ما اخ شی ما په ډنډ چې مړ سلی ده مړ کړی ده هېڅ ګناه یې نه وه خو صرف زما د پي ټي آی سره وفاداري وه او دا ټولې کیسې شروع سلې نو بیا مې سوچ وکړ بچي مې لیدل دا خپل سات غړې مې لیدله هر څه شی مې و څه شي کمي مې نه وه ښه پوره من ژوند مې و ښه ګاډي مې و کورونه مې و تاسو ته معلوم یم خو بیا مې دا فیصله وکړه چې د خپل بچي زیات نه زیات تاسو سوچ وکئ زیات نه زیات ما بچي به یتیمان سي خو بیا مې وی چې یاره دا دو یتیمول مې قبول دي خو د جبر ته بې غیرتوب ته سر نه سم ټیټولی او بیا تاسو اندازه وکئ چې چوره دمکیانې به یې چوره خلک ما په مخ نه یي لګېدلی بیا مې شروعات وکړل په خیبر د پښتونخوا نه او په لنډه به درته ووایم خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته پسې لاړو سیند نن په ګرد پاکستان چې که د پي ټي آی جلسې چېرته لګیا دي دا د تاسو ورور زوی د وجې نه لګیا دي او الله تعالی دې تاسو سوچ مې به دا کاوه دې چې لاهور چې نیولې دا کیسه واورو دا مې چېرته نه ده کړې نو یو ټیم داسې و چې هغه ګیټ مې لیده که زه هغه ګیټ ته ور ګډسلی وی بیا نن عدالت آیاته شروع کړي دا هغې چې زه نه سلی نیولی نو زه تیز ور روان سلم که تاسو هغه ویډیوګانې یادې کړو او چې قدم مې نور تیزېده نو एकदम ریاد سلو مې خلک به مروتو ته پیغور ورکړي چې هغه تاسو ول مروت بیا وتښتېده وپرېده بیا په خدای مې دې قسمي الله حاضر و ناظر ده چې وچ ودرېدله ما وی مړ مې دې کي ومې دې نیسي خو زه به دا نه وکړم چې زه به جان بچ کولو لپاره تیز ترپ واخلم بیا دا واورو چې دا شورېدا چې څوکه نه وه چېرته به ټرک ټول ته لاړه ولې چې ما به غجي ته جان رساوه چې چېرته جلسه وه چېرته به ټرک ټول ته لاړه چېرته به رکشې ته ور ګډ سله چېرته مې به ږیره وټومبله چېرته مې به ویګ واچاوه چېرته به امبولینس ته ور ګډ وه په خدای یقین وکئ که په سیند چې شورېدلی یم که په پښتونخوا چې شورېدلی یم پولیس ته مې نیوی په دې نه ورکاوه هر ځای به دولارې ورته نیولې وې بیټرۍ به په دا خلکو نیولې وې الحمدلله یو لاور چې ونیوله هم خان ورتېلي و چې لاړ سه کنی دا سیند چې وسر پسې وکړه چې کله به ما سره زر 1500 مېړه سړي برابر سرل بیا به په ټاټر وراله بیا ما وی راجو 1500 کسان چې تاسو را ټکاوه خبره دا چې ته کوم چې بعضې اوقات په ژوند چې کېدی شي داسې موقع په ژوند چې بیا نشي رایې نه دا پرچې نه دا ظلم نه دا بدماشۍ خو د سړیتوب پته د سخت ټیم چې لګي چا به دا توقع نه وه چې یاره دا خو 14 کاله جج پاته ده دا به دا پولیس جیلونه دا بدماشۍ دا دوه باندې 10 پرچې او یوه پرون باندې لکۍ چې وکړه درې باندې 10 پرچې وکړې او دا درته په خدای په قسم وایم چې 3000 پرچې یې که نه 1% ما ذهن چې دا نه راځي چې دو به ما وډر کړي لاس په ما چپاوه یو ورته مې چپ که او چې کله یې دا خپله پاټۍ ولیده چې چیګ اصله ادا پي ټي آی زنده‌باد نو جیل ته یوه ورځ ورغله شرف زادر چیک صاحب خوا خوراکه او چې خوا مې ورکوله نو په دغه باندې د ښکل کړم
وی یاره ما سره ټکي نسته چې د پښتنو په ما کم ننګ وکړه او کم لکه نن خان دې چې بله خبره نسته چې دا سړی وچ بې ګناه ده صرف ولې موږ دا خپل سر یا خپل جان مو په دې تلي ورته ایښی ده دغ سړي دوه ورته دی د باندې قاتلان حمله وسله نیازی ده ما ډېر نږدونه ولیده جیل چې جیل ډېر دروند ځای ده او بیا چې کوم سړي دومره نازک عمر تېري شهزادګانو غوندې سترګو او چې جیل ته لاړی هر هفته به ما دته کتل ما وې مه به د داسې نه چې کمزوري وکړي او اوسه پورې چې هر ور ورځو هفتې چې دوه ورته ورځو هر ور د ده حوصله د مېړانه د جرأت چې کوم ده د تېر نه نور زیات وي په خدای که دغه سړي په دې ټنډې باندې دا ګیله راغلي چې زه دا جیل چې پروت یم ما ته چې وکوي په خدای قسم که چیرې ارتېلي چې ما ضمانت په کله کېږي جیل چې مې بي کلاس پاره کیس ورته وکړ او دا نور سهولیاتو پاره ما ته وی چې دا ښځو صنم جاوید خدیجه شاه یاسمین راشد دغو ته چې نه ما ځان ته هم نه ده پکار نو د دغه سړي چې کوم د قوم د پاکستان له درده قوم چې په جیل چې بې ګناه پروت ده نو ما خو د ده نه زیات چې کوم دا سخت عمر تېر ده بیا به څرنګه زه او ځکه زه دا وایم چې د نن د پاکستان د ازادۍ دپاره هر یو سړی به جان نه عمران خان جوړوي یو عمران خان جیل چې دا خو چې روزي چې پته ورته لګي چې ګډ پاکستان چې کوم دغه نه عمران خان جوړ سلی ده نن په مش مستی خانې کې موږ جلسه وه منتظمین ورته له پولیس دا لر باندې راشي دمکۍ بدماشۍ پرونې پیزو چې موږ جلسه وه پکښې یې یوړې نو دا لکۍ پولیس دا مطلب ده خدای مو غرق کا موږ خو د دې پولیس د دې بدماشۍ د 144 ته خو ملت یې په سین کې ورکړي دي ته مې په لکۍ چې په ډاروې هر څه چې یم خو دا درته وایم لا ورځې پاته دي او وخت هم پاته ده دا مې ورته ویلي دي چې که اغوام وکړه اخان د خلاف ما له خولې نه یو سوتر ته زه مجبوره کړه چې خبره وکړه مال په خدای قسم چې داسې ژوند به په دغې خاورې تېر نه که مړ شی خو هغه ژوند ما قبول نه ده دومره درته دا وایم الحمدلله چیرې به هم چې څه وکړي چې چور اسمان ته وخیږي یا چوره جان نه جناور ورته جوړوي خو په خدای قسم په دې خپل په دې خاورې مې دې قسمي چې دې مروت دې لکۍ ضلع خلکو سترګه ټیټه که حلال مې کو زه درته قبول یم مقابله مو خان ارتیلا اول پېښور راکړه بیا وې ته به لکۍ ته ځې لکۍ نه به الیکشن کوې نه مې پېښور شوق و نه مې دې لکۍ شوق و ما دا وی چې زه به دا ورځې خان پره لګوم سیند بلوچستان پنجاب کې به شوره کمپین به کوم ولې چې زه دا ګڼم د پارټۍ خدمت ډېر ضروري ده زما د یمینې توب نه زیات لړغلي تو بچو نو خان وی چې نه لکی چې به مقابله ته کوې که د خان حکم نه وی واړ عمر چیرې کونسلرۍ ته نه یې درېدلی نه مې الیکشن یې کړي دي نه زه د امینېتوب یا ایم پي اې توب باندې چیرې داسې میان یا مړ سړی یم د دې کام مشوري کول دا ډېر ګران کار ده دا تاسو دا سړکونه واړ عمر په دغو روډو تېر شلو دا به کم د علاقې مشري چې کم دغسې خاوره دغسې علاقه دغسې پرې سړکونه یي غلي زړوړ کوي دا به کومه مشري ایم این اے ایم پي اے به وي چې بجلۍ مټې نسته تارونه نسته
اوبه نسته پارکونه نسته او زه به ویډ ویډ شورم چې بای زه تا ایم پی ای یم داسې ایم پی ای او ایم این ای باندې د 1000 ور لعنتي چې کوم د خاورې حق نشي ادا کولی کوم د دې ولس د دې ښېګړې بدل نشي ورکولی نه د تا ایم پی ای 15 کاله پاته څه هر ور درته راغی ما ته موقع راکړو چې زه یې تاسو خدمت وکړم اوس بیا راځي بیا درته وایي چې یاره دا ور ما ته ووټ راکړو چې زه یې تاسو خدمت وکړم عقل دې څرنګه مني چې دا سړی درواغجن نه ده څرنګه دې ضمیر مني چې دغه سړي دغه خاوره دغجي ته ورسوله دا وطن نه کنډر جوړ کړ بدامني ده کور په کور دشمني ده بار مشام له کوره نسي وتلی دا مشر به دغې ورځې ته غواړي چې مشر چې جرأت نه وي مشر ولس په خاوره امن نسي راوستولی دا دې بدامني دا بتخوري دا غونډهګردي د دې خاتمه نسي کولی دې تا بچي ته پلاستیک قلم نسي ورکولی او قوم لګیا ده په نېشوی برید ته په چوڼوی برید ته په توپکې برید ته او مشر چې کوم ده هغه وایي چې بای زه د ایم این ای ایم پی ای کړم نور په مخه شه 50 کالو چې ای شاب خیلو ای کورمپار خلکو تا ته ایم این ای او ایم پی ای راغی چېرې دښمنۍ ته ته ورګډ څه چې خیر به جوړ کړ چېرته امن پاره کوشش وکړه اخر دغه هغه کردار ده چې د قوم د مشر نه توقع سړی ساتي اما خاورې ته سړکونه پکار دي خو ما خاورې ته اول امن پکار ده ما بچو ته قلم پکار ده ما بچو ته دا موټر سایکلې دا ویډیوګانې دا غلط کارونو په ځای هغو تعمیر پکار ده چې ما بچي ګیټډ کالجانو ته ځي ما بچي یونیورسټیو ته ځي موږ مروتو مځکې چې ښاغلې نه دي براني مځکې دي نو لہذا دا بچي مو چې درنګو ته ځي بچي مو دا کاڼو دا سلو وپار ته ځي ولې دې دونه ښه افسران نه جوړ کاروباریان دې نه جوړ بیرون ملک ته ولې نه ځي دا یو سوچ تا دا یو نظریه ده چې هغه به کام ته وړاندې کې مروتو نن ما مقابله یو طرف ته منور خان ده جوهر خان سره مقابله ده 20 کاله در باندې پوره کول غواړي 15 پوره کړل اخیر تا ته څه پته ده چې که ته چېرې یو تکړه سړي ته خپلې باګې ورکړې که ته یو مېړني سړي ته یو کار کوونکي سړي ته د دې خپل علاقې تقدیر اختیار ورکړې نو څه تبدیلي راوستولی شي څرنګه جوهر خان وې کوټ ته لاړ شو کرک ته لاړ شو بنو ته لاړ شو په د خپلې خاورې شرمېږو نه چیرې جندې جوړه کړه بدامني دا مړي دي دښمنۍ دي کونډې دي یتیمان دي نه خیر شته نه پارک شته نه فوټپات شته نه روزګار شته نو لهذا یو ورته خو یې وګورو که نه چې دا کم خلک وایي چې ما ته په جان رحم وکړه یو ورته خو موقع راکړه ته ورکړه جوهر خان ته موقع چې دغه 15 کاله او د ده یو کال تا تقدیر چې تبدیلي راولئ که نه راولئ مولانا انور دی ایم ایل اے جوړ کړ 15 کاله در باندې تیر کړل او نن بیا مولوي صاحب زویر ولاړ به تورې پیاوړی لډي خان نه ولې نن به راځي زه خو درته وایم چې دا زه یم دا ته یې دا مې خاوره ده دا یې تا ما وینه ده یو مې قوم ده یو مې در سره ښه بد دي د تا د کم د خپل کم سترګې مې چیګې کړي دي په دې ووټ درنه نه غواړم چې پلان کې خان مسایو یا پلانایو په دې ووټ درنه غواړم چې ای مروته ای د لکۍ خلکه ګډ دنیا چې ګرځه چوک په تا ته دا نه وایي چې ته د غیرتي قوم نه نه یې ته د ننګیالي قوم نه نه یې
خلکو و خټکو و وزیرو انشاءالله لکه مروت نام چې څومره قومونه آباد دي الحمدلله پاکستان چې بیا هر یو په عزت نام اخیسته سي زه تا ته دا خبره کوم اوس ته مولوي صاحب راشي چې به درته وایي چې ووټ راکړه په کومې درنه غواړو بیا به درته وایي چې ما یوه خوبي ده خوبي دا ده چې زه پدرمان مولید وایم بس نه چې دې د زوی هغه کومه توپه ده هغه پلار دی وایو دا ځان کېږي او په کلمې درته وایم لا اله الا الله محمد رسول الله د جمعیت پرېږدولو بنیادي وجه دا وه چې بنو ته نواز شریف راته مولانا صاحب ته مې وویل چې دا قرمپار پل پسې پاسنامې چې واچوه او په خدای قسم کلمه مې ته تېره کړه چې هسې پاسنامې چې هغه پل مطالبه نه واچوله په هغه ورځ ما فیصله وکړه چې د موږ د ولس د موږ قوم تا سره دومره دوک درد نسته ده تا ما لارې بېلې دي نن همغه پل نه سلی صرف دومره قدرې نه سلی کولی چې سپاسنامې چې اچولی وی د سوربند آئل فیلڈ رانه ووه د سیپک لاره را باندې خپل کلي ته بوتله موږ لکې مروت ترفیقه وه درنه ووړه د بریټنیو ګیس ارچګه که افتتاح یې هلته وکړه 4.5 ارب روپۍ رایلټي دي هغې دپاره یو زوی دلته ولاړ شو بل زوی ټانک چې درولی بل ډي خان چې درولی دی په پښین ولاړ ده 2 ورونه دي 2 ورېرونه دي 4 ښځې دي 11 12 میړه او ښځې یوه کور نه اسلام پیلاو کوي لګیا دي تاسو د خدای ووایي چې دا جنت چې کوم ده یوه کس ته ذهن چې دا ورځي چې دی د سړي لاس جنت ته چاته ذهن ته ورځي دومره کوپر به څوک ولې غږوي دومره درواغ به څوک ولې وایي مروت او دا سپین ږیرو څلور ورته خو مو ورکړه جنت مو وګټه دا پنځم جنت چیرې پلار پره ګټو که نیا پره ګټو بس که که نه یو جنتي بار بار یې درنه واخیستو نو لحاظه دومه خبره درته کومه او اخیره زه به ما په کرک چې جلسه ده دا درته وایم چې ګډ پاکستان به په دغې حال کې خامخا نظري یو طرف ته مې مقابله ده مولوي صاحب سره او بل طرف ته چې کوم ده سرمایهدار سره ده خان سره ده اوس که چیرې له ما نه قرمپار خلکو تاسو ته وایم که په وینه چوک در نږدې وي که په تلګ راتلګ در نږدې وي که په خوی در نږدې وي که په پرې جملې در نږدې وي یو کس تاسو ټولو چې سوچ وکړو تاسو چې یوه ته ذهن چې دا درځي چې ما ته به شاپخیل راځي مظفریوال به راځي سمندیوال به راځي یا به ما ته لنډیوال راځي یا به ما ته عباسیوال راځي ذهن چې به دا سوچي چې دی به موږ سره نه کې میلاو ډېر خلک راغلي یو هر چا ته اویلیبل یو په واړ عمر که مخکې هم خدمت پې کړی ده په دې علم یې نه ده کړی چې بدل به درنه غواړم خو تاسو ما ته هر ټایم راتلی سو تاسو په ما باندې وجت لرو نو لحاظه تا دا سوچ وکړه سلیم خان ته دغه سوچ وکړه مولوي صاحب زوی ته ورتلی شې دا هیله دې سته چې در سره چیک به سي اوس دا 2 پلاره زوی رالل چسلل دلته به ناست دي زوی باندې یې کټې خودکش ورچولې وې دا دې په شانو واندې غریب خلک ما ته راغل وی زوی مې نیولی ده سی ټي ټي ابمونه دغه نو ما سوچ وکړه چې دې کني زه اسلام آباد نه ډالې نه کوشم خو دې د ول پنډۍ کې کیس وه ما وی چا ته به هیله ورئ دا خلک نن ناسته 1 روپۍ ارامه که محافظ جندې اخیستی زوی مې اوس خلاص کړی د کور چې ناسته کلمه صاحب دا سره ده
دا سړی ده دغه سړي ځای ده او داسې یو منټ ولره خبره واورئ دا ګل نواز بندي ده بس دا ګل واوره یو منټ ورسېده دا سپین ږیره نه ده هلې دا ما له ګوته ورته نیولې ده دا ګل نواز بندي ده دا یې پتو کلي ده دا راغی نن د 7 کاله مخکې ویل چې لمسی مې عمر قید څه ورې ملتان سره زینه ده دا هغه والا ترین والا زینه شرم ده لودره چې دا دل سړي والا نو دا لودرې ته چې اسلام آباد نه ځې اول به فیصل آباد ته ځې بیا به ملتان ته ځې ما ورته اپیل وکړ دا ناسته سوچ مې وکړ چې دا ملتان کیس په څرنګه کیا خو بیا مې دا سوچ وکړ چې دغه غریب یې ایله والا فریاد ول بل څوک ته حرام سکمات نه بلکې دو چې راغلي دي ما مېلمانه کړي دي په ملتان چې او ما به مطلب دا ده چې خدمت مې بیا کړی المسی مې اخلاص کړ داسې سلو مروتو وزیرو خټکو دعوه لرو چې ما خلاص کړي دي د خاورې په مینه چې نو الحمدلله هر یو راتلی سو په ډاډه په اوجت زه د تاسو ورور زوی یم لہذا په دغه خبرې چې دوه خبرې اردو چې کوم والا چکٹ پاکستان بیا ګوري اور آپ بھی سن لیں نئی بات کرتا